कोई है जो अल्लाह को कर्जा दे और अल्लाह उसे कई गुना करके वापस करे। अल्लाह का जो दिया हुआ है ये अल्लाह का फजल व एहसान है। जिनको अल्लाह ने रिस्क दिया है, जिन पर ज़कात फ़र्ज है, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ ज़कात को अदा करें। जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है उनसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के नाम पे खर्च करें। फ़कीरी में खर्च करना अल्लाह को इंतहाई पसंद। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बेहतरीन सदका क्या है? फरमाया कि तंगी की हालत में सदका करना सबसे बेहतरीन शक्ल है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज करो सदके के साथ। फिर आपने फरमाया सदका तो तरुद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है। सबसे बेहतरीन सदका होता है किसी की ज़रूरत को पूरा करना, जो उसकी ऐन जेन्युइन ज़रूरत है उसे पूरा करना सबसे बेहतरीन सदका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ इमाम अहमद दे हयात खेल दे अलखिदमत कमेटी या अलखिदमत वेलफेयर कमेटी हयात खेल फाइनांस सेक्रेटरी तासु सर मुखातिब یم। उम्मीद ده چې تاسو ټول به انشاءالله روغ موټ یو। دا کمیټي څرنګه تاسو ته معلومه ده چې د 2020 اوایلو راسي د کلی مفادو په سلسله کې لګیا د کار کوي، او زه به دا وایم چې ډیر په کم مدت کې په کم ټیم کې داسې د کلی مفادو کارونه کړي دي چې هغه د روزي روشن غوندې عیان دي یا مخته یو شو داسې مسایل روان دي هغه باندې موږ خپل مې چې خبر سره کړی ده ان شاء الله چې د تاسو موږ سره امدادي نو دا مسایل به زر نظر حل کول موږ کوشش کوو. الله پاک تاسو ټول ته د دې اجر در کی تاسو مخکې هم کمیټې سره امداد کړای دا او بیا به آینده لپاره دا امید لرو چې کوم مخیر حضرات دي هغه خپل وس مطابق د کمیټې سره چې شوره ممکن ورنکیږي هغه امداد وکوي. او دا کمیټې چې د تاسو ته پته ده چې د سیاست نه له پارټي بازی نه له فرقواریت نه او له نورو کیسو نه قومیت وغیرہ نه بالاتر ده، خاص د کلی مفاد لپاره موجي تشکیل کړی ده او د شي اکثریت څه ده د نوجوانان حضرات ول ده. نوجوانانو چې چونکې جذبه ټیلنټي تریلی پشه نو کوشش کوي چې د کلی مفاد لپاره د کلی مخته تک لپاره د کلی ترقی لپاره او آینده چې کوم نسل جیر روان ده هغه مفاد لپاره کار وکړي. نو موږ امید لرو ان شاء الله چې دا کمیټې به داسې خپل کاوشونه خپل کوششونه جاری ساتي او تاسو ته هم پکار دي چې کوم کلیوال بار دي یا کلی چې نه دي یا مخیر حضرات دي تنخواداري حضرات دي اده په پورا کوشش وکړي چې د سره هر قسمه مالی او بدني تعاون او خدمت وکړي. الله پاک دې موږ ټول حامي و ناصر شي. السلام علیکم. اول خو ټول تاسو ډیر شکریا ادا کوم او بل دا چې څنګه چې خالد خان دا انیشیټیو اخیستو سره د ټول ملګرو د کمیټې د ټول کلیوال ته دا درخواست کوم چې که ان فیوچر چې دوی تاسو ته لري نو تاسو دوی سره ملاتړ کوئ ځکه چې ماشاءالله دوی په ډېر کم ټایم چې دا دیس خاندانو دپاره راشن تیار کړ د مشکل وخت چې تاسو ته پته ده چې ټول غریبانان مطلب بېروزګاره دي چې دره کې نه لګېږي بله روزه پر الله دا وبا خو لا اوسه پورې مطلب شیان بند دي نو کم از کم د یوې میاشتې راشن خو دوی دپاره په دغه شارټ ټایم کې دوی پرووایډ کړ. دا زه وایم چې ډېر غټ کریډټ ورته ځي او الله دې ټولو ته دې بدلې ورکړي چې دا چا دې چې کنټریبیوشن کړی ده چا ډونیشن کړی ده او دا ټول ټیم ته خراج تحسین پیش کوم چې دوی مطلب ماشاءالله ینګ دي انرجیټک دي او دا کمیټې چې کومه ده مطلب دا د سیاست او د مذهبي ادارو نه بالاتر ده ځکه چې دې چې داسې نامونه دي چې ما ته اوس لا پته نشته چې هغه چا ته ده مطلب دوی کوشش کړی ده چې ښه نه ښه مطلب مستحق یې هغه ته دوی دا پرووایډ کوي. نو یو ځل بیا ټول تاسو شکریا ادا کوم او الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي او کلیوالو ته او چې کلیوال مطلب کوم مخیر حضرات دي کلی کې دي که باره دي کوشش کوو چې دوی تاسو ته دا مطلب چې شي ملاتړ کوشش کوي تاسو ورسره کوو. الله تعالی دې اجر درکړي.
زه خالد عثمان الخدمت کمیټې صدر تاسو ته مخاطب یم. موږ د کمیټې 15 مارچ 2020 ته جوړه کړه. دې چې موږ تقریبا چې کارونه وکړه، بیا مو د رمضان چې غریبانو او مستحق خلکو لپاره راشن تنظیم وکړای، تقریبا 30-31 خاندانو لپاره. دې چې موږ تقریبا 70,000 روپۍ ولګېدې. نو موږ بیا هم دا خیال ده چې کوم خاندانونه چې پاته دي او چې دغه چې موږ د عید پیکج وکړو، دې لپاره موږ د مخیر حضرات نه دا اپیل ده چې پلیز د غریبانو امداد وکړو او د دو خوښیو چې شامل سو. الله پاک په دواړو جهانو بدلې او خوښي درکړي. ډېره مننه، جزاکم الله، شکریه. موږ چې کوم د ایزی پیسه نمبر ده تاسو په کوم سکرین باندې ښکاري، چا امداد کولو نیت نو دې باندې موږ ته بیا ایزی پیسه کنی چې کوم د محلې چې کوم کسان دي کمیټۍ وال یا سره رابطه وکړي او یا د پیسې حواله کړي. جزاکم الله، مننه، شکریه.